ټولو ګرانو ملګرو ته درخواست کوم چې د خدای د رضا په بازار کې د بعضې شیزونه دا یو روز به مه وړئ، یا د ټماټر شو یا د پیاز شو، دا سټاکیست خلک دي، نو دا یو روز به مه وړئ چې دا دې ته په ډېرو حساب سره دا پاتې شي، د دې به ریټ په خپله مستحکم شي. او بله خبره دا کومه، پلیز خدای ته وګورئ، بغیر د قیمې هم روژه تېرېږي، دا قیمه مه وړئ. او که وړئ نو بیا داسې کار وکړئ چې دغه غوښه اخلي او په کور کې قیمه کوئ. په دې کې داسې ډېر بېوسه خلک شته چې هغه د 100 یا د 200 روپو قیمه وړي، نو هغې کې چې وګورئ دا قصابان په 10 کیلو غوښه کې کم از کم 5 کیلو 4 کیلو وازګه اچوي. د وازګې د کیلو ریټ چې کم دی هغه 400 روپۍ 300 روپۍ دی، او دا دی په بازار کې په 1000 روپۍ کیلو خرڅوي. نو د خدای لپاره دا یو څو ورځې ناکام وکړي، دا قیمه مه وړئ. او که خامخا تاسو دا روژه بغیر د خوراک او د قیمې نه کېږي، نو هغه بیا داسې کار کوئ چې غوښه اخلي او په کور کې قیمه کوئ، نو دا به یو بهترین خبرې. ځکه چې ډېر بېوسه بېکسه خلک دي، هغه د 100-200 قیمه وړي، نو هغې کې یا تشې ګازرې اچولي. پرون تاسو وکتل چې په خیبر کې یو قصاب و او هغه ګازرې په قیمه کې اچولې وي، او ښه ښکاره هغه چا چې ویډیو کړی دی هغه بیان ورکړی دی، هته وایي زه به تا سره حساب کتاب کوم، زه به تا سره ګورم. او بله خبره ده چې لکه دا تاسو وګورئ نو دا ډېر زیات ظلم دی، نو نه انسانیت شته نه مسلماني شته. دا روژه میاشت د عبادتونو ده، دا د خوراکونو نه ده. د خدای دپاره په دې خپلو ګېډو باندې لږ صبر وکړئ، لږ په دې خپلو خواهشاتو باندې لږ صبر وکړئ. او دا روژه د عبادت میاشت ده، دا د رنګارنګ د خوراکونو میاشت نه ده. تاسو وګورئ په ټول امت مسلمه کې چې کوم ځای کې رمضان شروع شي نو به دا رنګارنګ خوراکونه وي، دا رنګارنګ خوراکونه وي. دا الله تعالی عبادت له رالیږلې ده، دا میاشت دا خوراکونه له نه ده رالیږلې. نو بس زه دا یو عجزانه درخواست کوم چې قیمه مه وړئ، او که وړئ نو بس په کور کې غوښه ځان له قیمه کوئ. او د بازار دا قیمه چې کومه ده دا په 300-400 روپۍ باندې کیلو وازګه میلاویږي. تاسو وګورئ دا قیمه چې کوم ټوله ټاکي ټاکي سپینه او سره سپینه او سره، نو نیمه غوښه یو نیمه چې کوم دی نو دا وازګي دا دوی قیمه کوي. نو زما په دې درخواست باندې عمل وکړئ، او زما دا ویډیو مخکې ملګرو سره شیر کړئ. چېرته چې اوسئ ښاد او باد او خوشحاله اوسئ. یو جهان مننه.